أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه هو الذي اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا آدم علیہ السلام. Oh, you speak Arabic. But today we have our tafsir today in Pashto. Different language. There is the 176 in ayah number 189. هو الذي اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا وجعل منها پیدا کری دی نفسنا زوجا جوڑ داغ بی بی داغ زوجا بی بی داغ. حدیث بخاری کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ خلق اللہ حواء من ضلعه الایسر. دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دغه پښتاینا دربنا من ضلعها الایسر دغه پښتاینا حضرت حوا پیدا کړه رضی الله تعالی عنها وجعل منها زوجها اي خلق منها زوجها او پیدا کړي دغه نفسنا زوجا بیبی داغ ليسكن الیها دې درې معنی دي. ليسكن الیها یو معنی دا ده ليسكن معها چې دې به اوسېږي هغه سره. نو د زوجیت دا تولیک چې د واده یو تقاضا ده چې خزا خاون به سره یو ځای اوسېږي. خزا خاون سره یو ځای اوسېږي. ليسكن الیها ليسكن معها او دوی معنا ليسكن الیها ليحصل السكون بها چې دیوا د دې خزه د وجه او خزه برده د وجه دماغي سکون حاصلې سبې دماغي سکون به حاصلې. نو چې کله خزه د خاون اوبیډینټ او خاون خود ته کایند وي نو دیم منټلی سټیسفاید او هغه منټلی سټیسفاید دا ټول کې چې خزه د خاون اطاعت کوي اذا ما كانت هي مطيعه لزوجها والزوج يحسن اليها چې خاون دې ته نرم وي او خزه د خاون اطاعت کوي فيكونان في السكون والاطمئنان. دې ډول وسی په سکون او اطمینان بجوند کوي. نو دینه پته ولګیدا چې د خزه او د خاون د رشتې تقاضا ده چې دې دواړه بدا کوشش کوي چې په شرعي حدودو کې دنه مونږ به یو بل څنګه خوشاله ساتو. دا په لیکه شرعي حدودو کې دنه اسه وکاله هغه چې زبیت کلم صحیح نه بر شرعي حدود نه بیا سید بیت تطلق جائز دي. نو هوتا کویږي په شرعي حدودو کې دنه دې دواړه به کوشش کوي چې یو بل خوشاله وساتي. او درېو معنا ليسكن إليها ليتوجه إليها فقط. سكن يسكن بمعنى مال يميل وتوجه يتوجه چې دا خاوند به صرف کنسنټریټ کوي په خزه باندې او خزه به کنسنټریټ کوي خاوند باندې. ها مطلب دا دی چې خاوند بچي څنګه کوي. اوس خبره باندې پوه شئ کنه نور څه واضح وام کې. ها یعنی ټوله مینا به خزه ته ور کوي. خاوند به ټوله مینا چالو ور کوي خزه لا او شذ به ټوله مینا چالو ور کوي خاوند لا. ها او کنه نو ګوره پته پوهیږي ته بل خانه زه راځونو په دې کار پوهیږي ښا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. اوس دا وړاندې خبره دا خو د آدم علیه السلام سره ده. چا سره ده؟ آدم. اوس د نفس زوجیت خبره ده، د هر جوړې خبره ده، د هر کپل خبره ده. فلما تغشاها تغشا يتغشى د غشي دو معنی دي. یو معنی ده کور کول تغشاها when he covered her
چې کله ځکه دغه معامله په کور کې کیږي ډېره کلاو نه کیږي خبره ده څنګه نو فلما تغشاها چې کله دا کور کړه یعنی یو ځای شو سره فلما چا آدم علیہ السلام نه نفس زوج نفس خاون هر یو خاون فلما تغشا کله چې دی خاون تغشا مجامعته هم بستریو کړه دې سره حملت حملا خفيفا نو واغست دې یو سپک بار ځکه ابتدا کې خدا پیټه دومره زیات نه چې هغه محسوسه نه محسوسه حملت حملا خفيفا فمرت به دا ګرځیدا سرد دغه پارا فلما اسقلت کله چې درنشوا دعوا الله نو بیا خاوند او خود دوړو سره خطر پیدا شي چې چرته بیفور ټایم ډیلیوري ونشي سونشي بیفور ټایم ډیلیوري مونږ ورته ځان کول وایو امچور یا دغه څه ټوټه پروسي فلما اسقلت کله چې درنشوا دعوا الله دې دواړو غسل الله تعالی نا ربو ما چې رب دې دواړو دې لئن آتیتنا چې کجره تارا کومتا صالحا یو صحیح او سالم بچي صالحا معنا سلیم الاعضاء وسلیم العقل سلیم الاعضاء وسلیم العقل په باډایم ټیک او په عقل ټیک لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین نشب مونږ د شکر کوونکو نه فلما آتاهما کله چې ورکړه دې دواړو ته الله تعالی صالحا بچي د اعضاء په اعتبارم صحیح د مغز په اعتبارم صحیح څوک ګور ما تا ته وې خبره پوه نشي چې موږ اوس د عام خاوند او خپل خبره کوو اوس د آدم خبره نه کوو اوس د سیف الله خان خبره کوي فلما آتاو ما صالحا دا الله تعالی شکوا کوي چې ګوره ما تاسو کې څنګه سیستم جوړ کړی دی چې تاسو می ټول د یو پلار او د یو مور نه پیدا کړی هغه پلار مور کردار ته وګوره دا غوینه بعد تاسو هم دغه کار کوي خو تاسو کردار ته وګوره هغه له بچي ورکول هغه تابعدار د خدای وو تعالی چې بچي درکم ته خدای سره شریک پیدا کړي فلما آتاهما کله چې ورکړه دې دواړو ته خذ خاون ته الله تعالی صالحا بچي دا او د مغز په اعتبار باندې سي جعلاله نو دې وګرځول الله تعالی د پاره شرکا شریکان فيما آتاهما فاغه بچي کې چې الله ورکړو دوی ته ایون موږ مسلمانانو د شریکان په خپل بچي کې ګرځو کنجه کوي تاسو ورته ځانګړی ودی سپینی ماشوم ته پغاړه کې واچي دا وایي د سخی ته ځان قاعده چې نظر وته نه لګي تا درته وایي ها هغه دلار شي اتار وته واچي چې دې بس بچاو ساتي الله تعالی وایي درک ما بچاو به شمقصود بابا ساتي درک ما بچاو به میرویس نیکه ساتي درک ما بچاو به شیخ عبدالقادر جیلانی ساتي خبر دین کرل لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما کله چې ورکړه دې دواړو ته الله تعالی بچي دا ځاو بغس په اعتبار باندې صالح جلاله شرکا دې دواړو ګرځول دا الله د پاره شریکان په ما آتاهما پاغه چې ورکړه الله تعالی دې دواړو ته فتحال الله پس ورته الله تعالی غما یشرکون دا هغه شینا چې دې شریک کان جوړي الله سره ايشركونا آیا دای شریکای ما هغه مخلوق لا يخلق شيئا چې نشي پیدا کولای شي وهم يخلقون او دغه مخلوق په خپل پیدا کړی شوی دی الله تعالی فرمایي دغه چې چا ځکه وته لګي یا چا توبند ورته لګي هغه څه پیدا کولای شي نو چې نشي پیدا کولای نه حفاظت څنګه کولای شي په عالم ما فوق الاسباب کې تعویذ د قرآنی کلمې بیا جایز ده هغه د خدای په حواله ده قرآنی کلمه هغه د خدای په حواله ده پیغمبر چې کوم کلمات غوډلې د خدای په حواله دي دغه شیونه د بابا په حواله دي ولا يستطيعون لهم نصرا دای طاقت نه لري د لپاره د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون لا خپل ځان سره امداد کولای شي وان تدعوهم الى الهدى اكتب الى आवाज ورکه هدایت طرف ته لا يتبعوكم نو د اسلام تابعداري نه کوي دا مشرکان سواء عليكم برابر د تاسو ادعوتم کتا سو دعوت ورکوي دوی ته
انتم صامتون یا تاسو چپات کېدونکي ان الذين تاکسا کسان تدعون چې تاسو بلای من دون الله بغیر الله نه عباد دا بندگان دي محتاج امثالکم فشان تاسو. الله تعالی فرمایي دا کوم نیک بندا چې تو ورته په عالم ما فوق الاسباب کې आवाज کې چې په نیکه را مدد شه. الله تعالی فرمایي عباد لکه ته چې زما سروانټ هغه زما سروانټ دی، لکه ته چې زما نوکر هغه زما نوکر دی، لکه ته چې زما محتاج هغه زما محتاج امثالکم فشان تاسو. فلیستجیبوا لکم پس دوی دی جواب در کتاب تا چې आवाज دی ورته وکړو نو الله تعالی ته جواب اوري، نو که جواب دا اوري نو پته ولګي چې دی اوریدو قابل نه دي. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین دی جواب در کتاب لا که تاسو رښتونی نو ذهن کې دا راتل چې نه جواب کو نور کوي خو امداد کولی شي. جواب نور کوي او څه برخانه جواب نور کوي امداد کول شي. الله تعالی وایي د امداد کولو لپاره خود اعضاء او استعمال شرط دی. د مخلوق لپاره څه شرط دی؟ الله تعالی خو چې سړي امداد کوي الله اعضاء نه استعمالوي. الله اعضاء استعمالوي نه، الله خو اعضاء شته نه او خپل حکم استعمالوي، خو چې بنده ستاسو امداد کوي هغه څه استعمالوي. یا به په لاس امداد کوي، یا به په خو امداد کوي، یا به په سترګو امداد کوي، یا به په زبا امداد کوي. الله تعالی اوس په څه خبره کوي لاندې وکړه. دا شرک دی. الہم ارجل یمشون بیا آیاشت دوی دا پارا ارجل خپی یمشون بیا چه دی تلکی داغی پواستا ام لهم ایدن یاشت دوی دا پارا لاسونا یبتشون بیا چه دینی ولکورش یغیبانی ام لهم آیون یاشت دوی دا پارا سترگی یبصرون بیا چه دینی دلکورش یغیبانی ام لهم آزانون یاشت دوی دا پارا وگونا یسمعون بیا چه دی اورید دل کول شیعه باندې قل تورت اوایا ادعو شرکاکم راو بلی تاسو معبودان پر ثم کیدونی بیا ما تدبیر کئی دالاکت فلا تنظرونی مولت مرا کوئی ان ولی اللہ دیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یرو خان تو بزرگان نمانی نو که بزرگان نمانی د شپې باندې کټ نه راوړی سبا دیو کی وایا کنه د شپې باندې کټ نه راوړی الله تعالی ورته وایا چې ادعو شرکاکم راو بلې دا خپل شریکان ثم کیدونی بیا ما ته تدبیر جوړ کې د هلاکت فلا تنظرونی مهلت مرا کوي مالا ان ولی الله او تاکي سرا زما پروټیکټر الله تعالی الذي اغا الله نزل الكتاب چې اغنا ذکر کتاب او هو يتولى الصالحين ادعا الله تعالی يتولى الصالحين امداد کې د نیکانو خلقو او دوستی کې تولا يتولى دو معنی دی، یو په معنا د امداد کولو، دویم په معنا د دوستۍ کولو. دا خو ملت زره تا خبره کړې خو تی ولې ری تولی کدالته چې دوه عالم دي، یو ته عالم اسباب، یو ته عالم ما فوق الاسباب. ستا په انګریزي ژبه کې عالم اسباب ته فزیکل ورډ دا په انګریزي کې موږ به یې مکه څه چې ورته وي فزیکل ورډ ما فوق الاسباب ته میټا فزیکل ورډ میټا فزیکل ورډ په فزیکل ورډ کې انسانان د یو بل نه امداد غواړي او د یو بل امداد کوي. حاجی باری ته وي ته مال رائټ راکړي ته مال څه رائټ برابر راکړي دا فزیکل ورډ ځکه هغه سره موټر شته او موټر ډرایو کولم شي موټر ورته شته تیل پکې ورسته روډ ورسته هغه ډرایو کولم شي. دا عالم اسباب د فزیکل ورډ. په عالم ما فوق الاسباب کې میټا فزیکل کې غوښتنه کېږي صرف د الله تعالی نه، د الله نه علاوه د بل چا نه د امداد تقاضا کول په میټا فزیکل ورډ کې. میټا فزیکل دې ته وایي چې اسباب نه استعمالېږي. هغه صرف د الله نه غوښته کیږي، د پیغمبر نه نه کیږي علیه الصلاۃ والسلام. مسؤول وقت تسمعوا شيء وستنسير أول مسألة تلك تستفاد بالكلينشن مثلا اعتبارات ثانية تلك ما بين شيء فرد الزران تشعرتها پیغمبر ده علیه الصلاۃ والسلام
نه زه چې د پیغمبر نه خلاف خبره سره کوم نه خو بیا معنا دا ده چې زه د پیغمبر خبره کوم واسطه صرف پیغمبر دی علیه الصلاۃ والسلام بل څوک واسطه نشي کېدی صحیح زه په دې حواله واسطه چې د پیغمبر خبره کوم درته خبره ځین کړه زه چې کله د پیغمبر په ضد ته خبره وکم فضربوني علی الحائط صحیح ما بیا ته په دیواله ورځه صحیح شو زه تعالی کنیکشن برابر تو تعالی اوس کنیکشن له غلط ځای کې چې توای ته ما ته باقي خدای فرق ده کوم ځای لاین برابر ان ولی اللہ الذی تاکک برا پروٹیکٹر زما اللہ تعالی دے آغا نزل الکتاب چیغ نازل کرد کتاب ویتول الصالحین او دما اللہ تعالی یتول الصالحین دوستی کئی صالحان سرا تولا یتولا دو معنی دا تولی کا یو پمانا دوستی یو پمانا دا پروٹیکشن او درېمه معنی راضی لازمی کسټډي وهو يتولى الصالحين دغه الله تعالی کسټوډین دی نیکان دغه الله تعالی دا صالحینو کسټوډین دی والذین کسان تدعون من دونه چې تاسو आवाज ورکوي بغیر د الله نه په عالم ما فوق الاسباب کې هر ځای به د خید وسر لګي څه په لخن میټافیزیکل ورډ والذین کسان تدعون من دونه چې تاسو आवाज ورکوي بغیر د الله نه لا یستطيعون نصرکم د طاقت نه لري د امداد تاسو ولا انفسهم ينصرون ځان خپل سره د امداد کول شي وان تدعوهم الى الهدى کته आवाज کې د کافرانو ته هم زمي کافرانو ته راځي وَإِن تَدْعُوهُمْ كَتَبَلْنَ وَرْكَ كَافِرَانُ تَا إِلَى الْهُدَى هدایت طرف تا لا يسمعوا دیتا تا وغن نسی وترام توینی تو ينظرون إليك چگوری تا تا ينظرون إليك چگوری تا تا وهم لا يبصرون خطوی تا نوینی حقیقتا بیا خبر ابو سرد امیر خسرو یاد ساتی چې ویچا زما مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کتری رحمه الله آغا سڑے جنتی دے پہ اعتراض شو سو شو پہ اعتراض پہ وشو وستا دا مرشد دا محمد رسول اللہ نے لوی سڑے دے اغا خلق لیدل ټول لړ جهنم ته لکه ابو جهل ابو لهب ولید ابن مغیرہ ابن الحارث ابن عامر عتبہ شیبہ ولید دا ټول سره پیغمبر اسلام یې سارا ما خام ته ترج به لست لکھاته ځکه ټول یو محله کې اوسېدل او چا ترل جهنم تا نویتا دا مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ د محمد رسول اللہ نے لوی سڑے دے دا تصل چا حالت خبرے کے چې چا زما مرشد دیدلے دے بجنت تزگی نو خواجہ امیر خسرو رحمه اللہ و تبیر عجیب خبر وکړه وی فرق دغه دی چې عتبہ او شیبہ ولید او ولید ابن مغیرہ دی خلق محمد رسول اللہ نو لیدلے دی محمد ابن عبداللہ لیدلو سو کی لیدلو دی محمد ابن عبداللہ لیدلو دی محمد رسول اللہ نو کہتا ہے محمد رسول اللہ کہتا ہے ابو بکر محمد رسول اللہ کہتا ہے عمر محمد رسول اللہ کہتا ہے عثمان محمد رسول اللہ کہتا ہے علی محمد رسول اللہ کہتا ہے ابو ہریرہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ابن عباس محمد رسول اللہ کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود خبر دین کړه نو د کتو فرق دی د کتو وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أَتَوِيدُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ چِدَي گوری تاتا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُدَي نوینتا حقیقتا خُذِ الْعَفْوَ اس دا پیغمبر علیہ الصلوۃ تا اللہ طریقہ خودلا چې سبق دا سے خلق سره خُذِ الْعَفْوَ دا عفو معنا د وګورم دا ماته استویل دي چې کیریکټر سلور بنیاد لري نو بل کیریکټر سو بنیاد لري یاد کړئ کنه نمبر 1 سوشل جسٹس سماجی انصاف سے ہوئی ورنہ یو دی لیگل جسٹس اٹ نیڈ ٹو بی سم ویئر ان جوڈیشری اور سوشل جسٹس دا ہر انڈیویجول ذمہ داری ہے سماجی انصاف دا ہر انڈیویجول ذمہ داری ہے اور سماجی انصاف سے تو وہی ان تعطی کل ذی حق حقا چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکې داغه په حق باندې پکې نه دی څه څوک اولی کړه
چې سماجی انصاف دی ته وایي چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکړي د چا په حق باندې خپکې نه دي. یوا دویم سماجی انصاف دی ته وایي چې هر یو شی په خپل مناسب ځای کې کېږي. هر یو شی وضع كل شيء في محله المناسب کې خودل د هر شی په مناسب ځای کې دې ته عدل وایي. دې څه وایي؟ دې ته عدل وایي. نمبر 3 سماجی انصاف دې ته وایي الله تتدخل فی مسئولیت احد چې د چا په ذمہ دارو کې سونه کې انټرپشن نه کې مداخلت نه کې د چا په ذمہ داري کې مداخلت نه کې. نو دا یو پیلر. دویم پیلر احسان، دا عدل شو. دویم احسان. د احسان معنا دا چې مخلوق د الله ته د خپل ځان نه څه شی ورکړي، داغه حق نه دی ته ورله ورکړي ځکه ضرورتمند دی. نن دغه یو مسله ماسپخین بیانوله، دلته ملګري ناس نه ایته ماسپخین مسله بیانوله چې ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ و یا هر پیغمبر باندې الله تعالی صدقات حرام کړ. څه وکړ؟ صدقه په حرام کړ. دی وجه پیغمبر ته چې بس شي راغی تاسو به کو صدقتونه هدیه دا گفت ده که دا صدقه ده. نو که صحابي به صدقه ده حضور اکرام والسلام به یو سال اصحاب صفته چرته وسه طالبانو ته وسه او کوي به چې هدیه ده نو ورته به غیر راوړه. پیغمبر زکات نه اخلي، پیغمبر هیڅ شی نه اخلي. پیغمبر نه زکات اخلي نه صدقه اخلي. پیغمبر خیری نه خوري، ګندونه نه خوري. دا ګن خوراک دی، دا د مال زګ دی. دا څه انها اوساخ اموالکم حدیث کې راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا تاسو د مال خیره دی. خیره پیژنئ تاسو ورته خیره دا تاسو د مال خیره دی. پیغمبر دمر نفیس طبیعت لري، خیره خوري. هغه د لوګي ځان مړی خیره نه خوري. صحیح. دا مونږ خدای والی صدقو ته داسته وړي. خدای باندې دې عذاب نه خلاص کړي. صحیح. نو حضور احترام والسلام ورته تاسو کو چې دا صدقه ده که هدیه ده که صحابي به وي صدقه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ټیک ټو اصحاب صفه الته طالبان له وسه کوي به هدیه ده نه به برند ده یا کوئی د تراوله نو سره شریک به وخړل. حضور احترام والسلام نو مای حکمت پکې دا ده چې که پیغمبر د پاره صدقه غوښتل جایز وي او زکات غوښتل جایز وي خو بیا به اچا چا بل چا صدقه ورکول نه به برکت دی کې ټول پیغمبر کارل شوی. څه کوي؟ غریبانان به لوګي هلاک شي. لہذا شریعت اسلامي رکاوټ ورته واچو چې پیغمبر د پاره زکات غوښتل ستنه، پیغمبر د پاره صدقه غوښتل ستنه، پیغمبر د پاره خیرات خورل ستنه. صحیح. نو بس ورته ډایورټ کړ. څه وکړ؟ خیرات ورواړو بل طرف ته پیغمبر نه علیه الصلاۃ والسلام. پته ولګی دا اوس د خبره دین کړه خبره باندې صحیح کوشش. نو دیم شي هغه د احسان چې د خدای مخلوق سره احسانو کې د خپل ځان څه شی ورکړي. دیم شي هغه ته وایي عفو. د عفو لغوي معنا ده دې وګوره یې دې له سګن پروت او تا په خاورې واړولې سګن پروت او پټ کې خاورې په واړولې دا د عفو لټل معنا ده. عفو لټل معنا ده. اصطلاحي معنا یې دا ده چې چا در سره زیاتې کړې ده ها او هغه دې معاف کړه یعنی خاورې په واړولې سره وکړه داغه په بدای باندې دي خاورې واړولې چې ذکر نه کوي معاف او څلورم شي هغه د صفح صاد فا او حا صفح فصفح الصفح الجميل. د صفح معنا مخ تاول مخ اړول معنا دا چې سټبن اروګنس سره تعلق پیدا شي یعنی انوایرنمنت راغی چا سره سرټمبا سره دې سه انوالومنت راغی. نو بس الله تعالی وایي هغه سره مغز کپای نه کې ځان لیونه کوما بس السلام علیکم وای السلام علیکم فصفح الصفح الجميل. دا خوش اخلاقی ده ځکه هغه سره انوالومنت بد اخلاقی ده. هغه دا د مسلیم ته پوسو کوی ځنه پويګم سرټمبا سره چې مسلیم ته پوسو کی ځکه تا پته راځي بیا څه کې ارګومنټس کوي سبق
هغه بدلایل وي په جهالت باندې نو بس هغه ته نه پوهیږي مرګریا هغه ته خبره خور ورته نه بس ماته ټایم نشته صحیح دي دا بد اخلاقی نه وي دا خوش اخلاقی ده خذ العفو ونسى عفو الله تعالی دا ونه اعمل العفو چې عفو باندې عمل وکړه خذ العفو دا مضبوطه ونیسا دا مضبوطه ونیسا ځکه عمل سم ټایم کیږي سم ټایم نه کیږي کوم شي چې نیولې د بری فارې ور نیولې د بری دایمن نیولې خذ العفو ونیسا عفو وامر بالعرف امر کوا بالعرف نو عرف هغه عمل کوي چې انساني عقل ورته مخوي ورته ولیک چې عرف هغه عمل کوي چې انساني عقل خبري شایسته کار وامر بالعرف امر کوا بالعرف فشایسته کارونو واعرض عن الجاهلین امختاوا عن الجاهلین لستم بخلقنا جاهل په معنا د اګنورنت نه دی جاهل په معنا د سبن ایروګنت دی راته ولي کې بیا په خطا نشي دا جاهل په معنا د اګنورنت نه دی it doesn't mean ignorant it means stubborn arrogant ځکه د ignorant نو مخ نه تاوي هغه ignorant دی اصل هغه ignorant دی you should try to make him to understand هغه سره په مهنت وکړه چې هغه پوه شي سیف الله خان دا ولیکه چې د جاهلین په معنا د stubborn arrogant په معنا د ignorant نه دي او سادی ډېر ښه مثال ورکړی دی چې آکس کې نه داند و بدانت کې نه داند آکس کې نه داند و بدانت کې نه داند او نیز خری خیش بمنزل برساند آکس چې نه پوهیږي خو په دې پوه شو چې زه نه پوهیږم دا ډېر لوی پوهه ده حدیث کې علی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا علم دی چې یو سړی په کوم شي نه پوهیږي او دې اډمټ کړي چې I don't understand I don't know this نن یو دو عربان راغلي راځي کله کله دلته بیا کله د مسلې تاسو کوي نن یو خبره ونه کنفرم کوله د مورته ما I don't know صحیح نه هغه عرب اړ دی بسره دی عراقي نه کوئی شیخ sometimes we talk about you that this sheikh knows everything not everything is known only to Allah سبحانه وتعالى مورته امام مالک رحمت الله علیه په یو مجلس کې د سلويخت مسلو تاسو شو د څو مسلو څلور مسلو جواب ورک شپږ دې سکه وجيب کوم غدن سبب ان شاء الله به جواب درک نن پینې پړېږي اوس امام مالک داغه په حیثیت کې فرق راځي هغه هم امام اوس هم امام دی ټول افریقا ورپسې روانه هغه وې سره دی چې په شپږ دې مسلو زه په څو پوهېږم دی وخت کې صحیح او مونږ بس دخلینا ور ورځو لا چې مسله ته پوسلې نه چې بس فتوا مور ورځولې ځکه د خدای یاره نشته په جهالت باندې فتوا د خدای یاره نشته نن هم دا مرګ یو بل ته پوښتنه کنه مورته یو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فقيه عبد الله بن مسعود دا فقيه ابو موسی اشعری هم فقيه اغنى یو مسله ته پوښتنه فتوا ورکړه وما سئل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه نه تاسو کو هغه فتوا بل شاور دا سره واپس راغی ابو موسی اشعری ته رضی الله تعالی عنہ ویجما خدای ابن مسعود سره د تاسو کا غره فتوا دا سره راکړه هغه فتوا دا سره راکړه اوس په ځای لري چې ابو موسی اشعری هغه څه شی چې وې ته دی ونی ژوند چې مانه تاسو کو بل مولا کې به ضرورت ته بیا بل مولا لم لاړ خبر ده کله ابو موسی اشعری رضی الله څومره خسته خبر ورته کړه ویلا تسالوني عن شيء ما دام هذا البحر فيكم دا د علم سمندر کې څو پورې زمون میس کې موجود دی مانه د مسلې ته پوښتنه کوي غلط صحیح سره قیمتي خبر څه وي هو کنه تکرار ودا عبد الله بن مسعود لا تسالوني عن شيء ما دام هذا البحر فيكم دا د علم سمندر کې څو پورې موجود دی عبد الله بن مسعود په مانه د مسلې ته پوښتنه کوي او چې مسله پیږي او ته دا اپروچ کیږي نو په دې اپروچ کوي چا دا ابن مسعود سیدا رضی الله تعالی عنہ خذ العفو وامر بالعرف ویا کس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت نه پويږي خو په دې پوښ چې نه پويګم
په خپل نه پوهه باندې یا دا ډېر لوی پوهه لري چې په خپل نه پوهه باندې پوه شي دا ډېر لوی خرطوم دی چې په خپل نه پوهه نه پوه شي دا خرطوم دی چې په خپل نه پوهه نه پوه شي نو چې کس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت او نیز خره خیش په منزل برسانت دی به خپل خرچ ته ورسي تر ځای به ورسي ځکه خو چې دا حساب ورته شي نه پوهیږم نو سبا کوي تپوس پکې چانه یعنی سړی خو تپوس ترغې نه کوي سو پورې دا ځامي چې زه پوهیږم چې دا ځامي چې زه نو بیا ته تپوس کوي خو چې څو ورته دا احساس شو چې زه نه پوهیږم نو به څه کوي پښتنه وکړي کنه استاد په انجینرینګ کې چې کوم ځای ته نه پوهیږي ته بیا څه کوي پښتنه کې د خپل باس نه تپوس کوي د بل څنګه نه تپوس کوي د کلیګ نه تپوس کوي کله سړی شاګرد هم تپوس کوي ډېر پښتنه به تر شاګردان نه کوي او دا غي نه بل ځکه ځکه بعض اوقات یو ډېر معمولیونه خبره ستاور ته اپروچ نه کیږي امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ څومره لوی سړی او بلا ډېر مسلو کې رجوع کړي د قول د ابو یوسف ته یا قول د ظفر ته نوح ابن ابي مریم ته حسن ابن زیاد ته صحیح حسن ابن عماره ته دا شاګردان دي وکیل بن الجراح ته علي بن المديني ته ټول امام صاحب شاګردان دي کله یو قول ته رجوع کړي یس یو رائټ دی باندې امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر شخصیت کې سفر کړل ها دا عظمت په عظمت نورم زیات شي بیواله نورم زیات شي نو یا کس کې ندانت و بدانت کې ندانت اودیس خره خیش بمنزل برسانت واکس کې ندانت و ندانت کې ندانت آکس چې نه پوهیږي او پدیم نه پوهیږي زه نه پوهیږم په خپل نه پوهه نه پوهیږي آکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدار بمانت لے با ہمیشہ دا پارا پر جہل مرکب کے جہل مرکب یو دا تا جہل جر دے علاج نشتا جہل مرکب سے جر دے علاج نشتا دا لکا دا کینسر پرشان کرانک ڈیزیز دے دا کینسر پرشان کرانک دے علاج نشتا بلکہ لکه څنګه چې کینسر کله یو خاص سټیج ته ورسي نو بیا بدن دوايو نه خبرېږي دا موږ ډاکټر سے دی ورته انټراوینس لګي صحیح ډریپ ورته لګي خو ډریپ هغه څنګه بدن بیا قبلین بدن بیا قبلین هغه ډراپ زینه خبره ځین کړه نو بعد اوقات چې دا جال مرکب هغه سټیج ته ورسي بیا انسان خبر نه قبلې بس بیا ته خاموش پاتې شه بیا ورته ډریپ ورکول اسیم مزید سورې کول نه ورته سورې کوه ځکه چې دا بدن قبلور ته تیار ده انفعال ختم شو ختم شو ده انفعال اثر قبله خذ العفو وامر بالعرف امر کوا بالعرف د شایستکارونو وعارض عن الجاهلین اعراض کوا مخلوا عن الجاهلین د سرټم بخلقنا چانا سرټم باستبان ایروګنٹ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اوس دې خو وګوره زموږ کمزوري ده بعض اوقات سړی سرتمبي نو موږ سره آرګومنټ شروع څور سره آرګومنټ او آرګومنټ څه شروع کیږي کله یو پراکټیس بس یا بد خبر ورته الله تعالی وی دا شیطان نزغ ده دا شیطان څنګه ولګوله ځکه چې زما حکم خطا داو چې دې سرتمبه سره خبره وکړه د سره او تاسو خبره شروع کړه دا شیطان ته پم کړی سړي پم کړی شیطان پم کړی نو الله داغه علاج کوي چې وا اما ينزغن لك من الشیطان نزغ نزغ ينزغو تاسو څنګه وایي کسه نوکارا او کته نوکارا کړ شیطان تا تورسه د شیطان طرفنا نزغ یو څنګه معنا دار په غوسه شوی سوشو په غوسه شوی نو سرټمبته غوسه کېدل دام لیوان ته ومده لیوانی د سړی غوسه شي نو خلک به سوی داروغ دې دام لیوانی دیم ورسره لیوانی شي وَإِمَّا يَنزَغَنَّ لَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ او کچره ورسیږي تا دا د شیطان طرف نه نزغ یو څنګه فاستعذ بالله نو پناه واړه الله تعالی باندې فورن وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله غوسه شي نظر اعوذ بالله وایا کولاړي نکینا کولاړي نکینا او کناسته نزان واچوا کناسته نزان واچوا او کني بل کستوي ته ولې اوبر اور ورکړه یعنی د بدن فام چې بدل شي نو اعصاب هم کنټرول شي ځکه دې اوس کولاړه باندې غوسه شو نو چې څو پر دې ولاړه د غوسه ختميږي نه بس وتا کین
صحیح خو چې فار بدل شو نو بس د اعصاب او اکیچاو ختم شي ځکه غوسه څه ده اعصاب راځي شي غوسه څه ده اعصاب راځي شي نو اعصاب اول ډیله کا او نرم کا نرمه څنګه فارم ورته بدن بدل کا پیغمبر اسلام صادق خبره کړې چې وا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستقبل حدیث راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سوچ غوسه شي فليتوضا او دستي وکړي سوچ غوسه شي نسړي وکړي او دستي وکړي نو داس کې دوه فائدې یو خو د فام بدل یو هدا لکه دغه غوسه دلته شو او چې ترغه پورې لاړ اوس د سوره قدمونه شو اصل د اعصاب او راکشل هغه ختم شو یو غوسه ته بزي یا بکینی بیا چې وباځي بس اعصاب ریلیکس کیږي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تاکید سرا اللہ تعالیٰ اوریدن کے عالم دے ان الذین تاکید سرا کسان اتقوا جائے تقوا کے اذا مسهم طائف طائف مانا کو طواف کو ان کے چکر لگا ان کے طائف مانا سے چکر لگا ان کے ذکر مانا تو وسوسه دا ذکر دا وسوسه د قلب و دماغ چکر لگئی دغه تولی کوي چې د وسوسه ته طائف زکوي چې دا د دوه اعضاء چکر لګي د څو اعضاء دې دا څه ګوري دا طواف کوي دماغونه تر څو پورې ځان ته دماغ پورې وَإِذَا مَسَّهُ چې کله ورسېږي دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان لا تذکروا نو دوی عقل کی تذکر معنا تعقل دیسو کی عقل کی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نَنَاغَهَانَ دوئے مُبْصِرُونَ حَقَّتُن کی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ اور دوئی راکش کے دے فِي الْغَيِّ گمراہی کے ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ بیا کوتاہی لکی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اگر چتارات لکڑی دوئی تا بِآیَةٍ فَمَطْلُوبَ معجزہ بِآیَةٍ مطلوب معجزہ as they are looking for کله معجزه چې دوی غواړي پیغمبر اسلام ته کله ودا وکا کله ودا وکا کله ودا وکا کله ودا وکا پیغمبر اسلام انکشیس او ایګرو په دې کدا معجزه ورته وکوله ممکن ده چې دوی ایمان راوړي نو الله تعالی وایي چې وا اذا لم تاتهم بآیت اگر چې تارات لنه کړي دوی تا او مطلوب معجزه باندې تا دون دوی وای لو لجتبیتها تا ولدی طلب نو کدا الله تعالی نا قل تو ورته وایا انما خبر دادا اتبعوا اتباعكم ما يوحى الیا دا غشی چې وه کول شي ما تا من ربي د جانب درب زمانہ هذا بصائر من ربكم بصائر جمع د بصیرت هذا بصائر من ربكم یو بصارت ته دیکھو ګور دستر کې نه یو بصیرت ته د زړه نه چې ایسقون از گوش دل باعث شنود گوش دل ایجان دارد ہے چسود گوش دل با جملہ حیوان ہمدم است گوش دل مخصوصا نسل آدم است د زړه ځان لستر گیری د زړه ځان لا انویزیبل سترګې دي د زړه ځان لا انویزیبل غوږونه دي نلی دلی شوی غوگونه دی نلی دلی شوی سترگی دی نلی دا بصیرت وی چی هازا بصائرو دا عبرتون دی کامل من ربکن جانب در افستاسونا ہدایت دی رحمت تی آقوم دا پارا چی ایمان راڑی و اذا قرئ القرآن اکلچ قرآن لستیشی فاستمعو لہو نت اوردا قرآن و انستو خاموش باتشا لعلکم ترحمون دی دا پارے تاسو باندې رحم اکڑیشی ندالتے ہو اہم مسئلہ لکا ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ آیت باب خطبے کے نازل لے و باب خطبے کے نازل لے اور اپلائی کی گئی جماعت امام جماعت منست ہوں اپلائی کی گئی تطبیق کی گئی جماعت کو منس باندھا نڑمبرائے مسئلہ دا چې کله خطبه ویل شي نو اوره خطبه ویل شي نو اوره خطبه د جمعې او د عیدینو خطبه د جمعې او د عیدینو په مذهب د جمهور باندې امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل هغه وایي عقد السنن یعنی واجب دي څه شي دي واجب دي په مذهب د امام سے خطبه د جمعې واجب ده او خطبه د عیدین سنت ده
خطبه د جمعې واجب ده او خطبه د عیدانو سنت ده. هر چې خطبه د جمعې ده دا حصہ د مانځه ده، دا څه ده؟ حصہ د مانځه ده. دا قائم مقام د 2 رکعاتونو د دی وجه میس کې امام کینی یو رکعت شي بیا پاتې بیا خطبه وي. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مذهب دی چې کچا خطبه مس کړه نو داغه لپاره جمعه نشته. من فاتته الخطبه فلا صلاه له. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ځان مفرد مذهب دی چې دا نه خطبه مس شو داغه جمعه مونږ ته بیا ظهر کې ماسپخین مونږ به کې څلور رکعات. خدا بچہ مذہب نہ دے، امت کے بچہ بدے وانے عمل نہ دیکھے. نو د خطبه ویلم واجب دي او ریدلم واجب دي، ویلم واجب دي او ریدلم واجب دي. او چې کله خطبه کېږي نو خاموش کېناستل واجب دي. څه شي؟ خاموش کېناستل. فاستمعوا له وانصتوا، وګ ورته ونیسئ، خاموش شئ. دیو جن حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ومن قال لاخیه اسکت فقد لغا. چاچے د خطبه دوران چې بل سړي خبره کوله دا ورته خاموش شه فقد لغا. نو تم لغو کار وکړه بل نو ویل پکار ځکه دوه خپل وخت ضایع کړ. او دین ابن مسعود سے وی رضی الله تعالی عنہ چې دا نماز با جماعت ته اپلای ده چې کله قران لسته شي فاستمعوا وغوتونی سي وانصتوا خاموش پاتې شي. نو معنا دا چې کله سره امام پسې ولاړی نو دې بده امام قرات ته وګ نسی ک قرات اورې دې شي تولی دې بده امام قرات ته وګ نسی ک قرات اورې دې شي او خاموش به ولاړی ک قرات نشي اورې دې لری ولاړ دې جماعت ډېر وخت ها حال ته لری ولاړ دې امام आवाज ورته نه رسي خدای په اړه دیم فکر دې وانسی تو خاموش به ولاړی. دا امام سے مذہب رحمہ اللہ لہذا ہر منسی امام پس کیجیے کہ امام پر جہر قرت گئی کہ خاموش قرت گئی مقدر پارا قرت نشتا ددی آیت دوجی یا استماع دا یا انصات تے یا استماع دا یا انصات تے. استماع مانا اوریدل، انصات مانا خاموش پاتی کے دل. امام احمد بن حنبل وی رحمہ اللہ کہ قرت دے امام اوری نو بیا به قرات نه کوي خاموش به ولاړی. که قرات نه اوري بیا به فاتحه وایي. که قرات نه اوري بیا به څه کوي؟ بیا به فاتحه وایي. مذهب د امام مالک دا د اختیار دی چې خوښه ده که وایي او که نه وایي. او مذهب د امام شافعي دا د لزوم دی. قرات اوري او کنه اوري فاتحه به خامخا وایي. که قرات اوري هم به وایي او کنه اوري هم به وایي. امام شافعي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَكِّ دے تا خاموش پات شي دے د پاره تاسو باندې رحم وکړي شي. وذكر ربك یاد اور خپل فی نفسک پزړه خپل کې فی نفسک پزړه خپل کې تضرعا فعاجز وخیفتا اپپټا وخیفتا او پپټا ودون الجار من القول اوس یو خیفت دے یو جهر دے دغه وګوره یو جار یو سر دے یو خیفت دے یو جہر دے یو سر دے. اس خیفت دیتا ہوئی چې بالکل شونډې نه خوځي شونډې نه خوځي. سر دیتا ہوئی چې شونډې دې خوځي خو بل څوک نه اوري. سر دیتا ہوئی چې شونډې خوځي خو بل څوک نه اوري. او جهر دیتا ہوئی چې شونډې خوځي او بل څوک اوري. ودون الجار من القول اد جهر نکم من القول دوینا په اعتبار یعنی معنا دا سرن چې صرف شونډې د خوځي خو چې بل څوک اورینا یعنی دا څه دی.
دا ریاکارۍ نه سړی بچوي چې سړی تاسو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم دته دې نمبر جوړې شي کړه خان ته چې سړی ډېر بزرګ سړی صحیح. ودون الجار من القول بالغدو فصبح وقت ولا صال افternoon کی ولا تکم من الغافلین مکی گد غافلیننا یہ حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نجح المفردون نجح المفردون نجح المفردون مفردون کامیاب شو مفردون کامیاب شو مفردون کامیاب شو. ابو ذر سے وہی ومن هم یا رسول اللہ جدا مفردون سوچتی کہ کامیاب شو. مفرد مانا آغا تڑے چشے سنگل کئی یا یونیک. مفرد مانا یونیک. ذهب نجح المفردون یونیک خلق کامیاب شو بے مثال خلق کامیاب شو. ابو ذر سے ورتوی جدا سوک کی پیغمبر علیہ السلام الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات خلق چی اللہ دیر یادی خلق چې الله دې یادای. اوس مفرد معنا دا چې دې یونیک قسم ذکر کوي چاته پته هم نشته ا دې لګیا دې ذکر کوي زمونږ بزرګان ورته قلبي ذکر وایي صحیح ورته د زړه ذکر وایي ورته سو خبري کې ته باندې دې لګیا دې ذکر کوي خبر درا فناس کی خلک وایي داسې ګونګون سره نه استه صحیح حالانکه دې لګیا دې ذکر صحیح نه ته مفرد وایي. ان الذين تاكفرا كساغ مخلوق عند ربك چې پنځ درب ستاره یعنی فرشتي لا يستكبرون عن عبادته دایسان لوی نه غني د عبادت د الله نه. استکبار معنا to think of your own self very high چې ځان متعلق د سړي ډېر لوی ګماني زوم څه شي یم زوم څه نه دی وجه چې خبر نه مانی. ان الذين لا يستكبرون ويزان لوی نه غني عبادت د الله نه یعنی انکار نه کوي. ويسبحون تسبيح الله وله يسجدون او الله تسجده کوي. الحمد خلاصہ سورہ اعراف ابتدا کی درې مسئلے ذکر دي. اولا نفی د شرک اعتقادی. دویمه مسئلہ نفی د شرک عملی. او دریمه مسئلہ بہادری ښکارا کا او دا خبره خلکو ته ورسوه. بیا ورپسې واقعه د آدم او د شیطان چې آدم ته سوره لوړ فضیلت ورکړی شوی دی او شیطان د اولاد آدم ازلی دشمن دی. بیا بیان د جهنم او د جنت. بیا مسئلہ توحید او دلائل د توحید. بیا درې قصې د نوح هود او صالح موافق د لومبنۍ خبرې چې نفي د شرک اعتقادي ده. بیا دوه کیسې د لوط او د شعیب علیهم السلام موافق د دویمه خبرې چې نفي د شرک عملی ده. بیا واقعه د موسی علیہ السلام بیان د بہادرۍ او تعیین د مشن. ضمناً پکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره چې تبه دا درې واړه کار کوي نفی د شرک اعتقادی نفی د شرک عملی او ظالمانه حکومت چیلنج کول لکه موسی علیہ السلام سے کړیو. بیا بیان د عظمت د رسول پاک په دې میز کې
بیا دې خبره بیان چې عقیده د ربوبیت ازلی ده، عقیده د ربوبیت د الله ازلی ده، د ازل نه روانه ده. رب د خدای د رب منلو عقیده. بیا دا بیان چې عالم چې تقاضا د علم نه پوره کوي، مثال بدتر د حیوان نه. بیا شکایت د انسان نه چې خدای ور سره احسان کوي، د کفران کوي. بیا په باب د دعوت کې دا خبره بیانول چې د نیکای خبره کوا، د ناپوهه سړي د ناپوهۍ نه درگذر کوا، سرټمبه سره په ارګومنټس کې مې انوال کېږي. او په آخر د صورت کې دا بیان چې دا په دین باندې ستاسو مکلف کېدل دا د الله مهرباني ده. کني د خدای بندګۍ لپاره فرشتي موجود دي، غي 40 غنټې عبادت کوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير حافظا وأرحم الراحمين.